أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مخکې وویل چې منافقین دیو له الله تعالی د دیو د ټوغو بدل ورکوي او الله تعالی د دیو د مهلت ورکوي او زیاتې دیو لره چې دیو دا سرکشي چې دینو دا نورم ډیره کی او دیو حیران دي پریشان دي سرګردان دي چې کم طرف ته چې دینو لاړ شو يهوديت ته لاړ شو عیسایت ته لاړ شو که مسلمانانو خواله لاړ شو پدې کې حیران دي او پریشان دي ځکه دا بیماری ده غټه بیماری ده چې انسان چې دنو پدې باندې نه پوي ځکم طرف ته چې دنو لاړ شم او مؤمن مسلمان نه دا په یو ځای باندې چې دنو ولاړي په حق باندې چې دنو ولاړي او دا مؤمن مسلمان نه دا مطمئن په دې حق باندې په دې ایمان باندې او منافق نه دا بسرګردان او حیران او پریشان وي. وصلی الله تعالی فرمایي چې اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى چې اغسته د گمراهی په بدله د هدایت کې په مار به تجارتهم پس ګټه ونکړه تجارت د دیو وما كانوا مهتدين او نه دیو لار مندون کی دا استعاره ده چې الله تعالی د دیو دا منافقت دا مثال چې د تجارت سره ورکو د سیده چې دا دیو چې دنو گمراهی واغستله او هدایت چې دنو پرې خودو اشترا او بیع اغستل او خرڅول ته ويو او یو تجارت وای کاروبار تا لین دین او معاملات د دې مثال شو لکه دا هدایت او دا منافقت او دا ایمان په یوځای کې پراته وو نو دیو ورللا دیو هدایت هم چې د نوم مونږ کو او منافقت هم پروتو کفر هم پروتو او دیو د اغزین چې دینو دا هدایت او ایمان د پرې خودلو نفاق چې دینو راواغستلو دا غزینه نو ته خو به وې چې دیو سره هدایت نه وو وما هم بمؤمنین دیو مؤمنان نه وو نو هدایت د دیو سره چې کوم هدایت نو هغه فطری هدایت فطری چې هر انسان پیدا کی په فطرت اسلامی باندې پیدا کی بیا ته ورستو چې دنو څوک يهودي جوړ کی څوک نصرانی جوړ کی څوک مجوسی جوړ کی او بل دیو چې دنو دا هدایت او دا ایمان ولیدله د پیغمبر سره په مجلس کې ناستله صحابه سره کې ناستله خو بیا هم چې دنو هغه هدایت او هغه ایمان پرې خودلو او گمراهی چې دنو واغستله نفاق چې دنو واغستلو چې دو حیران او پریشان او سرګردان نو دیو چې دنو بیا آخر چې دنو دیس چلو کو چې دا ایمان او هدایت پرې خودلو گمراهی چې دنو واغستله گمراهی دي ته د کفر او د شرک او دا لاره د اسلام لاره پرې خودلو د گمراهی لاره چې دنو واغستله او بیا وای چې دی تجارت چې موږ کوم وکړو نو پدې کې چې دنو موږ تاوان وکړو نو تعالی الله تعالی عقل درکړو او تعالی الله تعالی پوهه درکړو په بازار کې چې دنو کرشم خرڅېدو او کوټم خرڅېدو 1 نمبر شیم خرڅېدو 2 نمبر هم خرڅېدو پاک صفا شیم خرڅېدو او غلط او خراب شی هم خرڅېدلو نو دې لاړو دې چې دنو هغه کوټه شی چې دنو واغستلو
نو بیا وایي ما په تجارت کې چې دی نو تاوان وکړو نو تا به تاوان نه هله بچ شوی وی چې تا چې دی نو کره شی چې دی نو اخیستی وی په دې مارکیټ کې دا ګمراهیم پرته و کفر هم پروت و نفاق هم پروت و او اسلام هم پروت و او دې الله تعالی ازادي ورکړو په من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر کله چا خوښی چې دی نو هغه د اسلام قبول کړي او کله چا خوښی هغه د کفر قبول کړي دا الله تعالی هر انسان له ازادي ورکړله الله تعالی دواړه لارې انسان ته چې دی نو ښودلې چې دا سیده لار ده او دا چې دی نو غلطه لار ده نو دیو بازار ته لاړه او په بازار کې چې دی نو بیکاره شی چې دی نو واغېستلو کوټه شی چې دی نو واغېستلو او ته بیا نه خرڅېږي نو کوټه شی چې دی نو هغه څنګه خرشي نو کوټه شی خو چې دی نو څه قیمت نه یو نو که تا چې دی نو صفا شی اخیستی وی او کره شی دې اخیستی وی نو که د خلکو سره د هغې قیمت نه و نو د الله تعالی سره یو قیمت و که نه خو دیو په بازار کې چې دی نو څه شی واخیستلو دیو ګمراهي واخیستله او خوښ یې کړله او هغه ایمان او هغه اسلام هغې چې دی نو هغه پرېښودله او تجارت دا لفظ چې دی نو دا په دې قرآن کې د دنیا د معاملاتو دپاره هم راځي دنیایي معاملات نه یو یو سړی لین دین کوي یو سړی خو به یي چې نه هسې عام خرڅول اخیستل به کوي خو تجارت نه کوي تجارت هغې ته وایي چې دی همیشه د خرڅول او اخیستل کوي اوس تا تجارت ته نه کوې خو هسې څه شی چې دی نو ستاسو در سره وی زه خرڅوم دې ته اشترا وایي خرڅول بیع اخیستل دې ته وایو او د آخرت دپاره چې دی نو تجارت هم راغلی دی ښه د اخروي تجارتو یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی تاسو ته ونه ښیم یو داسې تجارت چې تاسو درناک عذاب نه چې دی نو بچ شئ او دا بل کم تجارت چې دی نو دا په دې صورت النساء کې چې دی نو هم راغلی دی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم دنیایي تجارت چې تاسو پې راضي اخیستل او خرڅول چې دی نو هغه کوئ او بیا د دې خرڅولو اخیستلو چې دی نو په دین کې چې دی نو بیا په اسلام کې ردي قسمونه دي فما ربحت دا ربحت نه دی دا د مرابحې نه دی په مرابحه کې چې دی نو ګټئ دلته هم وایي په ما ربحت ګټه ونه کړله مرابحه دې ته وایي چې په هغې کې ګټئ یو شی تا چې دی نو په 10 روپۍ اخیستی دی او ته وایې چې زه په 12 باندې خرڅوم دې ته مرابحه وایو خو په دې کې به قیمت چې دی نو هغه به صحیح وی دروغ به پکې نه وی چې په 10 دې اخیستی دی په 12 یې خرڅ کا دام بیا ده بل چې دی نو بیا قسم دی تولیه ده بیع تولیه چې دا شی دی او زه چې دی نو په دومره خرڅوم په 12 روپۍ خرڅوم خو ته پکې چې دی نو ریټ نه وی چې اخیستی دی په 100 دی نو دا بیا هم چې دی نو جایز ده او بل بیا چې دی نو مساومه ده چې نرخ کول خلک چې نرخ کوي لکه په 10 مې اخیستی دی او ته چې دی نو وی خلک نرخ کوي چې په 100 باندې جوړ شو دې ته مساومه وایو او بل بیا چې دی نو وضیعه ده وضیعه په دې کې چې دی نو خلک ښکته راځي په 10 مې اخیستی دی او په 8 باندې خرڅومه کله ناکله خلک سیل ولګوي یا د اوړي سامان دی موسم تیر شو نو هغه چې دی نو سیل یې پې ولګولو په 10 یې اخیستی دی او په 8 باندې خرڅوي نو یو بیا چې دی نو دا ده نو دا ټولې چې دی نو جایز دي ښه خو په دې کې به سړی چې دی نو ځان د دروغو نه او د دوکې نه چې دی نو بچ کوي د دروغو د دوکې نه د ملاوټ نه د دې نه به چې دی نو سړی ځان بچ کوي نو په ما ربحت نو ګټه ونه کړه تجارت د دیو یو شی دی چې هغه جسم لري جسم ته ورشې و بازار کې یو شی والی ټماټر پیاز والی د جسم لري
نو دلته خو دا گمراهي او دا هدایت چې نو جسم نه لري نو د دې دپاره بیا معنی کې د اشترا انتخبا خوښه کړله غوره کړله غوره کړله څه شی گمراهي په بدل د هدایت کې او څوک داسې معنی کوي چې وای غستله خو دا غستل معنی چې دی نو د دې دپاره کېږي چې یو شی چې دی نو جسم لري خو هدایت او گمراهي چې دی نو دا خو جسم او وجود نه لري نو د هغې دپاره معنی بیا کوه چې غوره یې کړله څه شی غوره کو گمراهي چې دی نو غوره کړله په بدل د هدایت کې په بازار کې دا دواړه پراته وو او دیو له الله تعالی پوهه ورکړې وه سمج یې ورکړی و عقل یې ورکړی و دیو بازار ته لاړو بازار کې چې دی نو کوټه شی چې دی نو واخیستلو نو دې ته وایي نو د دیو تجارت چې دی نو ګټه ونه کړله ښه مخکې چې دی نو راغلو اولئک علی هدی من ربهم مؤمنانو په باره کې دا خلک په هدایت دي او اولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي دلته څه وایي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې واغسته گمراهي بالهدا په بدل د هدایت کې یا داسې معنی کوه غوره یې کړه گمراهي په بدله د هدایت کې دا هدایت نه و دا کره شی و خو دیو دا کره شی چې دی نو وانغېستلو کوټه شی یې واغېستلو دې منافقینو نو په ما ربحت تجارتهم نو پس ګټه ونه کړه تجارت د دیو یو پای کې بیا صرف ته بیا صرف دی ته ویو چې سړی مال په مال باندې چې دی نو بدلوي مال په مال بدلول دم صحیح ده پیسه و پیسه باندې بدلولو خو په دې کې به دا یو خبره وساتې چې پیسه و پیسه باندې بدلې نو دا به نقدو په دې کې به نسیه نه یو چې په دې کې نسیه راتلله نو بیا به د دې نه سود جوړېږي سودو او علماو دام لیکلی چې دکاندار له تا پیسې ورکړلې او دکاندار تا ته وایي چې ماته نشته دی او بل ټیم کې به درکمه وایي دام جایز نه ده ګورئ په دې کې چې دی نو نسیه خو راله خو د دې دپاره بیا داسې پکار چې دا د دکاندار ته وایي چې دا تا ته قرض شو قرض بیا پکې څه نشته دی نو چې پیسه و پیسه باندې بدلې نو دا به نقد خام په دې کې به نسیه نه یو دا واخله یو مجلس به یو مجلس دا واخله او دغه راکه پاکستانی والو ریال راکا پاکستانی والو ډالر راکا دی کې به نقدي چې په دې کې نسیه راتلله نو دې نه بیا سود چې دی نه جوړېږي داسې چل به سړی نه کوي او علماو دام لیکلي وایي دا اونډۍ نه ده دام صحیح نه ده ګورئ دا به هله صحیح کېږي چې هلته وله سړی ورکړي چې دا مې تاله قرض درکړلی او دلته چې دی نو بیا ترې څوک واخلي او کله ناکله پای کې چې د نو ورځې هم تېرېږي ځکه چې دا خو ریټ ته خیږي او کوزېږي ګنټه پس یو ریټ او ګنټه پس چې د نو بیا بل ریټ نو په دې کې کوشش دا پکاري چې دا لاس په لاس وي او نقد په نقد وي مال په مال باندې بدلولو پخوانه زمانه کې به خلکو چې دی نو دا غنم ورکړل وریجې به یې ورکړلې یا په کور کې ابۍ به ونو هغې او ماشوم له ورکړي دا انډې والو په دې باندې ماچس راوړه دا هم صحیح ده پخوانه به چې دی نو خلکو دا کوله پیسې به چې دی نو هغه به نه وي نو دا تجارت اصول دی او دا به چې دی نو زده کوې ښه عمر رضی الله تعالی عنہ به خلکو ته ویلی په مدینې په بازار کې چې سړی سود نه پیژني سودو نو هغه به زموږ په بازار کې چې دی نو خرید و پیروخ نه کوي او چې چاله د قرض ورکړي نو د هغې نه پیدا نه اخلي ښه کل قرض نفعا جرا فهو الربا هر هغه قرض چې هغه پیدا راکاږي نو هغه به سودو تا د مخکې یو سړي چې دی نو څه دله نه درکوله څه تحفې تحایف و اوس دې له قرض ورکړله نو تا ته اوس تحفې او تحایف میلاویږي پیدا راته میلاویږي نو دا پیدا نه دا به سودي ښه چې هر قسمه پیدا تا ته میلاوېدله چې په قرضو باندې نو له دې نه به سړی ځان ساتي سود ډېر خطرناک ګناه دی د الله او د رسول سره چې دی جنګ کول دي ښه جي نو په ما ربحت تجارتهم نو پس ګټه ونه کړه تجارت د دې وما کانوا مهتدین او نه د دې لاره موندونکي
دیو ته چې دین د تجارت چل نو معلومو چل خداو چې دیو بازار ته تللی په بازار کې چې دنو کره شی اغستی وی خو دیو بازار ته لاړو په بازار کې چې دنو کوټه شی واغستلو کوټه شی ته راوړو او ته وی یاره به زمانه څوک وسې چې دنو نه خرڅېږي وسې زمانه څوک نه اخلي نو که تا اعلی شی اغستی وی نو د هغې به څه قیمت وی خو تا چې دنو کوټه شی واغستلو د کوټه شی خو چې دنو څه قیمت نشته وما کانو محتدین او نه د دیو لاره موندون کی چې دیو په خپله خوښه باندې دا سودا چې دنو وکړله چې ګمراهي یې چې دنو خوښه کړله ګمراهي یې واغستله نو دیو ته اوس هدایت چې دنو هغه د دیو نه سلب شو وما هم بمؤمنین نه دي دیو مؤمنان دیو له خو الله تعالی ازادي ورکړوه چې یو ځای کې ایمان هم پروت او کفر هم پروت او منافقت هم پروت دیو ورلله او هغه منافقت یې چې دنو واغستلو نو دې تجارت څه ګټه ونه کړله ښه چې اوس مثال ذکر کړو مثال دا خو چې دنو د هغوی خصلتونه چې دنو د منافقینو بیان شو اوس الله تعالی چې دنو مثال راوړي په مثال سره چې دنو د خبرې ښه وضاحت کیږي او په قرآن مجید کې چې دنو مثالونه مشته ده او په دې مثالونو باندې چې دنو کافرانو اعتراض هم کړو چې مثال خو هغه سړی بیانوي چې هغه د خبرې وضاحت نشي کولی نو الله تعالی ته چې دنو څه ضرورت و چې هغه مثال چې دنو بیانوي ولې الله تعالی څه عاجز دی مثال بیانول خو د عاجز سړي کار دی چې یو سړی څوک په خبره نشي پوهه کولی نو مثال ورته پیش کی نو د هغې جواب دا دی چې الله تعالی عاجز نه دی خو د انسانانو دا ذهنونه نه دا عاجز دي انسانانو دا ذهنونه نه دا کمزوري دي نو الله تعالی د دیو د پاره چې دنو وضاحت کوو چې دیو په دې مثال باندې چې دنو ښه پوه شي او د عربو کې چې دنو دستور هم دا و چې عربو به چې دنو مثالونه په خپل خبرو کې په خپل کلام کې به چې دنو پیش کوله دلیل به پیش کو نو بیا به د هغې نه چې دنو د وضاحت چې دنو په مثال سره ورکو نو په قرآن مجید کې چې دنو مثالونه هم شته دی په دې باندې چې دنو دا علم دی د مثالونو ده په دې باندې علماو چې دنو کتابونه لیکلي امام ابن قیم رحمه الله چې دنو کتاب لیکلی دی کتاب الامثال او هغه په خپل کتاب کې چې دنو لیکي چې په قرآن مجید کې څلوېښت چې دنو مثالونه ذکر دي 44 مثالونه الله تعالی ذکر کړلي او الله تعالی چې دا مثالونه ذکر کړو نو یا د اوبو مثال ورکړو یا د اور مثال ورکړو زیات مثالونه داسې دي د اور او د اوبو دلته چې دی نو د اور مثال دی او د اوبو مثال دی نو دا الله تعالی ولې ورکوي په دې کې حکمت څه دی نو دا د دې دپاره ورکوي چې په دې اور کې چې دی نو نور پروت دی رڼا پرته ده نور دی او په دې اوبو کې چې دی نو حیات پروت دی ژوند پکې پروت دی چې په دې اوبو باندې انسانان بوټي چارپایان چې دی نو دیو ته ژوند میلاویږي ژوند نو دغه شانتی کې د مؤمن دا زړه نه دی په دې کې هم چې دی نو حیات دا به ژوندی نو دا دو صفتونه چې په مؤمن کې وو نو دا کمال ته ورسېدلو چې یو پکې حیات او بل چې دی نو نور په دې کې نور چې دا زړه د ایمان نه ډک شو د نور نه او په دې کې چې دی نو حیات نو دا انسان کمال ته چې دی نو ورسېدلو کمال په دې کې دی چې د انسان په دې زړه کې چې دی نور واچولی شي او دا زړه نه دی دا ژوندی په دې کې چې دی نو حیات د دې مثال به موږ داسې ورکو د دې مثال داسې دی لکه مثال په طور باندې ګاډی دی ګاډي کې تا چابي ورکړه او سٹارټ ټیکو په دې ګاډي کې حیات پیدا شو ژوند پکې پیدا شو دا ژوندی شو وسته دا ګاډی دی چې د روان کو ګیر دی بدل کو او روان په سفر باندې نو شپه راغله چې اوس تا سره چې دی نو په دې ګاډي کې چې دی نو لایټ نه و رڼا نه وه نو ته چې دی نو سفر نشي کولی منزل مقصود ته نشي رسېدلی خو چې کله دې لایټونو رڼا کوله نو ته به چې دی نو خپل منزل مقصود ته چې دی نو ورسېږي او که کله رڼا نه وه نو ته په یو ځای کې یا روانې یا به سلو روانې خو انجام به دا چې یا به چې دی نو دیوال په جنګ ورولې دا ګاډی یا به چېرته چې دی نو د
یو کندې ته به چې دی نو ورچی نو چې په مؤمن کې چې دی نو دا دو صفتونه راشي نو دا منزل مقصود ته چې دی نو رسیږي چې یو په دې زړه کې حیات پیدا شي دا زړه ژوندی زړه په څه ژوندی کېږي چې په دې زړه کې انابت وي په دې زړه کې الله ته چې دی نو رجوع وي او دغه شانتي کې چې د ایمان دې نیک اعمال کوي نیک اعمال په دې سره د زړه نه د ژوندې کیږي انسان ته چې د نور ملاويږي نور په قران او په سنت سره نو دا انسان به چې د منزل مقصود ته چې د رسیږي با نو دا دو شی نه چې د مؤمن مسلمان له پکار دي او په قران کې چې د مثال دا لفظ نه ده دا درې دیش کرته چې دین راغله 33 بار چې دین راغله ده او په هر ځای کې چې دین جدا جدا چې دین صفت او مختلف مصداقات داغه بیان شو دي لکه مثال په معنی د وصف راغله ده وصف صفتو معنی به صفت کې په بل ځای کې چې دین په حال باندې راغله ده د مثال معنی حال هم کولای شي دلته معنی کولای شي مثلهم حال د دیو کمثل الذی د پشان د حال د هغه سړی دی د سیمانم کولای شي او دغه شانته کې چې د مثال په قران مجید کې په قصه باندې هم راغلی دی قصه ناشنا خبره قصه عجیبه وکل ضربنا للامثال مونږ په دې قران کې بیان کړی د هر قسم واقعات قصه دغه شانته کې چې د په البیان کې هم راځي بیان معنی د مثال معنی سره البیان وضاحت کول دا په قران کې چې دین راغله من کل مثل په دې قران کې هر قسم بیان شوی دی او معنی مثالم کولای شي مثلهم مثال د دیو کمثل الذی مثال دا هغه سړی دی استوقد نارا چې بلکی اور مثال سجته ویو د یو عقلی شی چې د وضاحت کول په محسوسي انداز سره یو عقلی شی د ته نه پويږي خو هغه د سي پیش کړي شي په محسوسي انداز سره چې تا ته بالکل پستر ګو باندې ښکار شي لکه اوس ما د حیات او د نور دا مثال چې د گاډي سره پیش کو محسوسي انداز کې د سي پیش شو لکه پستر ګو باندې چې نو تا تخکار شو دا د مثال تعریف دی یو محسوسی شی یو عقلی شی په محسوسی شکل کې چې دنو پیش کول دې ته مثال وایو خجی نو دا مثال چې دنو دا په ډیر مختلف طرز باندې چې دنو دا مثال لګولې کیږي عام تفاسیر ویل چې دا اولنې مثال نه د مثلهم دویم مثال پس هم را روان دي او کسویب من السما عام تفاسیر وای دا اولنې چې دینو دا د منافقینو مثال اول دی او دا دویم چې دینو دا د منافقینو مثال دوم دی تفسیر بیزاوی والا وای چې نه دا اولنې مثال چې دینو د کافرو دی لکه ان الذين كفروا سواء عليهم ختم الله على قلوبهم دا د دیو مثال دی او دا دویم مثال چې دینو دا د منافقینو مثال دی دا تفاسیر چې دینو ویل دي او د دې لګول چې دینو هغه په څو قسم چې دینو کې دی شي چې څنګه لګي اول خو چې دینو معنی زده کا مثلهم مثال د دیو منافقینو کمثل الذی پشان دا غي سړی د استوقد نارا چې بلکړی اور پلما پس هر کله ازواات چرنا کړل دی اور پلما ازوات پس هر کله چرنا کړل دغه اور ما حوله غیر چاپیرا یعنی غیر چاپیرا ماحول روحانه کو ذهب الله بنورهم نبوت لا الله تعالی رڼا د دیو وترکهم او پر خودل دیو په ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ نینی د نبی له صلوات و سلام سره چې دنو لګې نو دسی به لګې چې نبی له صلوات و سلام عربو ته چې دنو دین اسلام راوړو قران راغې وحی رااله او په دې وحی سره چې دنو هر څه چې دنو روخانه شو هر څه چې دنو رڼا شو د هر خبره چې دنو وضاحت وشو
نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نو هجرت وکړو د مکې نه مدینې ته نو دا رڼا چې د نو منتقله شوه د مکې خلک د نو په تیاره کې پاتې شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې ته راغی د کافرو سره چې لګی نو داسې به لګی هغه رڼا چې دی نو دا هغه ځای نه لاړه هغو په تیاره کې پاتې شو د مکې خلکو مدینې ته دا رڼا راغله دویم داسې ده چې د منافقینو سره لګیم نو دې منافقینو چې دی نو په مدینه کې ایمان راوړو لا اله الا الله یو په خوله وویله که نه په ظاهر کې خو چې مؤمنان شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دین پیش کولو نو هر څه چې دی نو روښانه شو د هرې خبرې وضاحت وشو او دیو ته چې دی نو هر قسم پیدې چې دی نو میلاو شوللې په مال غنیمت کې چې دی نو دیو ته پیدې میلاو شوللې خو دیو د زړه نه چې دی نو مؤمنان نو د زړه نه په ظاهر کې خو چې دی نو دیو د مسلمانانو سره شریک و هر قسم پیدې دیو ته میلاوېدلی فلما ازواعت د ازواعت څه شی دی چې هر قسم پیدې دیو ته راتللې رشتې د مسلمانانو سره کولې مال غنیمت کې ورته حصې میلاوېدلې کاروبار کېدلو د مسلمانانو سره هر څه چې دی نو روښانه شو نو دیو په دې خپل نفاق کې چې دی نو مضبوط پاتې شو بیا دا نفاق یې پرې نه ښودلو دا منافقت یې پرې نه ښودلو نو الله تعالی دې دا رڼا چې دی نو استمړه کړله واخېستله ورته دا هدایت چې دی نو واخېستلو ایمان یې واخېستلو دیو په تیاره کې چې دی نو پاتې شو یو داسې ولګوه بله داسې ولګوه چې دې منافقینو چې دی نو ایمان راوړو په خوله باندې په مدینه کې دیو ته هر قسم پیدې چې دی نو میلاوېدلې دیو په ظاهر کې مؤمنانو خو د زړونو نه چې دی نو کافرو په دیو باندې چې دی نو مرګ راغی مرګو نو تیارو ته چې دی نو ایسته ورولېدله قبر ته لاړه او د قیامت پورې چې دی نو په دې تیارو کې چې دی نو پراته دي یو داسې ولګېدلو بل امام ابن قیم رحمه الله ویو و یو سړی چې دی نو اور بل کو اور یې بل کو هر طرف ته چې دی نو روښانه شو اوس چې دی نو دیو پیدا چې دی نو حاصلوله خو دا اور نه دی دا خو مسلسل نه بلیږي که نه دې اور ته به لرګي ورچی که لرګي دې ورچیله نو دا اور به بلیږي یا دې پې ګیس را پرېښودلو نو دا اور به بلیږي خو دیو د دې اور نه چې دی نو لږه غوندې کې پیدا واخېستله خو دا اور چې دی نو جاري ونه ساتلو دا اور ته چې دی نو استعمال شو لرګي نه ورچیله چې دا اور همیشه بل وساتي دا رڼا دا لرګي ورچیل څه شی و دا علم و عملو علم او عملو چې دیو علم چې دی نو حاصل نه کو نو قرآن او د سنت علم و هغه هدایت یې ولیدو هغه رڼا یې چې دی نو ولیدله خو د هغه علم نه چې دی نو محرومه پاتې شو په زړه کې چې دی نو کفر پروت و او عمل چې دی نو هغه نه و عمل چې دی نو د زړه نه و نو دیو هغه خپل اور جاري ونه ساتلو نو دغه شان دي په تیاره کې چې دی نو پاتې شو نو دا په بله طریقه باندې داسې ولګېدلو ښه لګېدلی چې دی نو دا دی ښه چې په صحیح طریقه باندې ولګي هغه دا دی یو سړي اور بل کو غیر چاپېره چې دی نو هر څه روښانه شو اوس دا اور جاري ساتل دا دی چې دې اور ته لرګي ور واچو ګوره مونږ او تاسو یو که نه مونږ او تاسو د خپل د ایمان دا رڼا نه ده دا جاري ساتو که نه مونځ کوو روژه نیسو زکات ورکوو علم حاصلو قرآن وایو په دې باندې چې دی نو عمل کوو دا د ایمان د دې اور نه دی دې ته دا لرګي ورچیل دي اوس به یو سړی هغه به وایي چې ایمان مې راوړی دی خو ټکی مونځ اودس نه کوي روژه نه نیسي زکات نه ورکوي نو دا خپل ایمان دا رڼا نه ده د اور ده دا نه زیاتوي دا رڼا یې مړه شو ده دا اور یې مړ شوی دی هسې سکورلټې چې دی نو پاتې دی بېکاره شی پاتې دی رڼا پکې نشته ده دی نو چې کله په دې سړي باندې مرګ راغی په دې مسلمان باندې دا به تیارو ته چې دی نو ورولېږي داسې تیارو ته ورولېدو چې د هغې نه چې دی نو اوس د راختو نه دی تاسو یې پوه شوئ که پوه نه شوئ پوه شوئ تاسو
هو نو دا د منافقینو مثال لخوا چې دیو خپل رڼا چې دنو جاری ونه ساتله او دغه شانتی کې به د دې نور مثالونه چې دنو هم راځي په سورۃ نور کې آیات نور نه ده هغه هم چې دنو د اور د رڼا ده ښا نور علی نور د رڼا د پاسه چې دنو رڼا ده نه ایمان نه ده په دې ځل کې چې دنو سي رڼا ده بلیږي خدا رڼا کمزوري کیږي او دا زیاتیږي د چا د رڼا چې دنو بیخي ختم شو ده توفیق وته نه ملاویږي جمعه ته مانځل راشي دا څنګه ایمان دی یار سړی په کور کې چې دنو هغه پروتي دا ایمان ختم شوی دی د دې سبب چې دنو بیا په آخرت کې رڼا نه په قبر کې به سره چې دنو رڼا نه یو خو که موږ تاسو د خپل رڼا زیاتول غواړو نو دا علم دی او عمل دی ښه دا د ورته لرګي ورچیل دي دا رڼا به زیاتیږي ښه جي مثلهم مثال د دې منافقینو کمثل الذي پشان داغ سړی دی استوقد نارا چې بل کړی اور فلما پس هر کله ازوا چې رڼا شي ما حوله غیر چاپېره د هغې نه ذهب الله نو بوزي الله پاک بنورهم رڼا د دیو وترکهم او پرېږدي دیو په ظلمات په تیرو کې لا یبصرون چې هېڅ نه ویني ظلمات نه دا جمع په قرآن کې راځي ښه جمع او نور چې دنو واحد راځي دین اسلام چې دنو هغه یو د یوه رڼا ده او ظلمات نه تیری ګوره دا ډیری دی ګوره ښه کفر دی شرک دی بدعت دی نفاق دی دا ډیری چې دنو تیری دي او په قرآن مجید کې چې دنو د ظاهري تیری چې دین د دې دپاره هم چې دنو ظلمات راځي او د باطني تیرو دپاره هم ظلمات راځي د ورځو شپې ته چې دنو دې ته هم ظلمات ویلی کېږي دا هم تیاره ده دغه شانته کې چې دنو سمندر تیری دي سورۃ نور کې برازي د سمندر تیری دي یو بل د پاسه دا چپی دي په خېټه کې دنه چې دنو تیری دي په خېټه کې ماشوم چې دنه پروتي یونس علیہ السلام په باره کې راځي نادا فی الظلمات आवाज یې وکړو مې په خېټه کې پاتیری کې نو ظاهری تیری دي او باطنی تیری څه دي باطنی تیری دغه دي چې کفر ده شرک ده منافقت ده بدعت ته دا گمراهی نه دا ټول چې دنو غلطی لارې دي دا تیری دي تیری خو دغه سړی نه دغلته اور مړ شو په دې تیاره کې خو دا داسې په تیاره کې چې دنو پاتې شو چې اوس نه څه عیني په دې تیاره کې نه څه اوري نه چاته آواز کولی شي په داسې خطرناکو تیرو کې چې دنو دا سړی دغلته پاتې شو اور یې بل کړی و رڼا وشولله خو اور یې جاري ونه ساتلو نو اور ته چې دنو ایسته مړ شو نو اوس په داسې تیرو کې شو چې هېڅ نه یینې سمون کاڼه دي سمون کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون ړانده دي په داسې تیرو کې چې دنو پاتې شو او فهم لا یرجعون نو دیو نه راګرځي دغه تیرو نه رڼا طرف ته فهم لا یرجعون نو دیو د دغه تیرو نه چې دنو نه راګرځي رڼا طرف ته وسم چې دنو دا رڼا شته دی قرآن و سنت چې دنو رڼا ده که څوک راګرځي نو راودي ګرځي دې رڼا د ګمراهي دي چې دنو هغه دې پرېږدي خالص توبه دي چې دنو الله ته وکاږي خالص توبه رڼا وسم موجود ده رڼا چې دنو بنده شو نه ده دا رڼا نبی علیه صلات وسلام چې دنو ته پرېښې ده چې قرآن دی او سنت دی دا کلک راونیسئ نو هېڅ کله به چې دنو ګمراه نه شئ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم وس دې منافقینو له او دې کافرو له الله تعالی دا غوږونه ورکړو د حق د اورېدو دپاره چې په دې باندې حق واوري چې حق پې نه اوري نو په دې غوږ باندې څه کوې دا غوږ خو د کټ کولو دی ایسته دا سترګې چې الله تعالی موږ راکړلې نو دا یې دې دپاره راکړي چې په دې باندې حق وپېژنو دا جبې د دې دپاره راکړله چې په دې باندې حق بیان وکړو قرآن پې ووایو د الله ذکر پې وکړو د الله بندګي پې وکړو اوس چې دا د دې دپاره نه استعمالیږي نو دا خو چې دی دا خو بیا سره پکار هم نه دي چې وی دا د الله تعالی نعمتونه یې دا غوږ او دا سترګې او دا ژبه چې دا سړی د حق نه چې دی نو بند کړي نو د دې بیا هېڅ ضرورت نشته دی دا د حق دپاره دي خو دې منافقینو چې دی نو د خپل غوږونه او د خپل سترګې او د خپل ژبه چې دی نو د حق دپاره استعمال نه کړله
نو دا داسې دي لکه کاڼه دي ګونګیان دي او چاړېګان دي ظاهري طور خو چې دی نو سترګې غړی و په جو باندې خبرې هم کوي غوږونو هم باندې چې دی نو اورم خو دا روحاني طور ګوره روحاني څنګه چې بیا مهر لګېدلی و روحاني طور ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم نو دغه شان دي کې چې دی نو په دیو باندې دا روحاني چې دی نو دا په دیو باندې دا ولګېدو د دیو نه هدایت چې دی نو هغه ترې سلب شو هدایت چې دی نو واخیستلی شو ښه جي بیا ورته ګورئ اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلالة چې غوره یې کړله ګمراهي بالهدا په بدل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس ګټه ونه کړه تجارت د دیو وما کانوا مهتدین او نه د دیو لاره موندونکي مثلهم مثال د دې منافقینو کمثل الذي پشان د حال د هغه چا دی استوقد نارا چې بل کړی یې اور فلما پس هر کله اضاءت ما حوله کله چې رڼا کړل دغې اور کله چې رڼا کړه دغې اور ما حوله غیر چاپېره ځایونه ذهب الله نو بوتله الله تعالی بنورهم رڼا د دیو وترکهم او پرېښودلی دیو په ظلمات په تیرو کې لا یبصرون چې هېڅ نه ویني سمون کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم لا یرجعون نو دیو نه راګرځي د دغې تیرو نه رڼا طرف ته